ضروري مسله دا ده چې کله وره ځنې خلک پردی ژڼکي نه پردي زوی نه خپل ځای جوړ کړو مفتي صاحب. سوال دا ده چې مو الودا نه کیږي مطلب زه مثال در کوم پردی ژڼکی چې روکل یا مې ورور روکل یا مې ترپره روکل یا مې نیه روکه ویسا اورورا ځنې وبوسه پردی دی بل چای مو پرشته شي نه ژڼکی نامو ځای جوړ کوم مو حق ورولې مې وختيري پورې کوله او دا ډیر داسې خلک دی چې الله ولدي الله جل شانو الودي نه دی ورکړي پردی بچای ځون ته پام غلطي دی پوره ورونتي هغه صدګي چې مو پامګای په غلط ویدارو پورې نو چې وخت هم پورې تیریږي نو په دا شي ځنې ډیر جوته ناجایز امور مخشي اول خدا چې دا شی جایز دی که جایز نه دی نو شریعت خو دا فقها لیکلي دي چې تر دره حده پوره د یوه پردي ژڼکي کفالت کولی شي چې هغه سپر کې هغې خواروک شوک مطلب د هغې تربیت ته وکې په دا باندې الله جل شانو ته اجر درکوي ثواب به درته پیلوي شي خو چونکې پردي زوی نه ځای جوړول دا جایز نه دي په څو صورتونه شي اول دا چې قاعدګي ژڼکي خپل پلور نه نوم بدلوه خپل پلور نه دا بل څوک پلور کوي دا په شریعت شی حرام دي ناجایز دي زید بن حارث رضی الله عنه مشهوره واقعه د قران الخستی دو چې کله دا ته کیسه روله چې زید بن محمد نو قران شه ممانعات او چې دا خبره ناجایز دا سما کوي پردای زین نه دی کیږي یو په شناختی شنو بدلول دي په ډیګری شه دي دا غا سړی په پلور په ځون لیکل دا حرام دي دا نه راوي دوام نقصان دا دی چې دا شذا خو ژنکه خو ستریږي چې بالغ شي دا شدینا چې دا ستر کړای دی دی تا یې نوی راودلای نو دا داس په حرام مادو لکه پرادې جلکې پرادې شذا ورته کتای نشي دا خو ته کې چې دې سره په کور شه په کوټاک څخه ملي په کور شه زیای بولی دا حرام عمل دی کچره دا جلکې و دا سړای چې کیمه څه د ستر کړی دو دا سړای دی پلور نه دی دا پرادې محرم دی دې جلکې باندې پردا د سړینا او په سړی پردا اختیار د جلکې نه فرض دي کنه یو درام نقصان هدیه تدار وندای چې باقاعده کلا کلا وره دا مسلې چې میزر وبوسي ځکه سوالات روشي به په دا پورې ډېر صورتونه روشي یو درام نقصان دا دی چې د سړی ورنه نور ډېر دی او وراثت شي دی بالکل نو پاشه دا معاملې کوتي شي آیا دا ژن کای چې برادای ژن کینه ابجا جوړ کړای دی دغه سړی مرش دغه په وراثت شي دغه سړی دی ورنه تربیه دي سره احساس شي کانه شي نو په دا شي چې انسان سره کړي ځکه چې دا غیر جانبداري پردای سړی دی انجام شخص دی نو دغه سړی په مرګ نه ورسته د په جیدات شي چې انسان شي د ملاوي دلای او البته کا په ژوند چیرې دا سړی چې مرشه پردای ژنکای زیای جوړ کړای دی هدیه یې ورکړه گیفت یې ورکړه توفا ورکړه شریعت ته ورباندې منتقل کو اخو بل خبره دو اخو قابل قبول وي او چونکه په کیم انداز چې میجا په علاقه کې دغه شی ترویج دی لیکن ما مطلب دا لیار دو دا د شریعت کولم کولا خلاف ورزي دو او ډېر غاړ جرم دی او په دا شي نه باندې صاحب په میراث باندې معاملې وي او پر دا او دا شذا پردانه نه کوي باقاعده شذا ورته کو نو اشدا بیا دینه جوړ وي د سړی دغه حالانکه په شریعت کې نه وي په شریعت څخه بالکل نه وی کنه بیا هغه خپل ورته پردانو کوی د سړی نه او دا پردیش زادو دا ژن کای دی نو دا ډېر حرام عمل نو الله جل شانه دار چې تعرودي ویل کو الله دا په هر چا وځوريږي الله دا په دانه ماتینا باندې سترګې سړی کو امیجا بیانول مقصود هدا پر داوی چې معلومات وشي او دا وته ماده چې میسودګار په شریعت معلومه کنه نه دای چا په زد مقصد دی نه چا ذات مقصد دی په دا چې ډېر خلک میجر غري لکه بل ارز د طلاق کده نکاح مشعر ولا مسله وا پاک چې خپل رغلای کنه نو دا ټول زموږ د کیسه خوري په دا وجه صاحب دا په خدمت شو گزارش ته چې کچېره سمین ته دا واکه چې څوک په دغه رنگ دی وشي محتاج وي چې د اولادان نه وي او د ورنسي یا د شجینا ورارد یا ورادو یا د سړی ورارد یا ورادو یا بل څوک دی نو د پورا د رضاعت ولا چې دا د رضاعت شي په مندا پوری پوری هغه د پر یو عمر شته دا کله نه مخشه دا دی دا یو څه کوي دا د زنانا تای ورتیر کی چې حکومت مصاهره او په بچیره په بوندې د هان کې د فرض کا په زنانا بوندې شو د نوي بیا د ټیم سره د مستند علما سره رابطه کوي
بیا داسې کولی شي چې د زنانه خور یې ویر کړي، بیا د هغې چې ځای شي د دغې زنانهو هم هغه وراره شي، او یا د سړي چې کوم خور دو هغه دا ویر کړي، نو دا صورتونه په دوه کلنه مخشې بلکل بلکل. او سمین ته که چېرې ته دا وکړې چې که چېرې وي سړي داسې شرعي طریقه سره یو بچی ستر کړ، د هغې د دغې کسونو خدمتونه وکړله، د بوډاګون ستر کړل، تر بیا حد پوره بیمورې دي ښه دي بد دي، بیا د وصیت په باره کښې که چېرې ده بیا وصیت ووه، ځکه چې دا بیا سلاد و چې د دغې ژوندکور کې دغه خدمت د ده وکړو، نو بیا دا به 1/3 شي وصیت وکړي، جو کولی شي دلته د خپل خدمت صلاح هم ملو شي او ورثاو ته مشکلات هم رسېږي. آمین.